اوس په دې اخیرنۍ عشره کې دا څلور کارونه د یو مسلمان نم ګورې پاتې نشي، دا یاد وساتئ. ډېر ګټور او ډېر مختصر عملونه دي. څلور کارونه چې ډېر اسان او ډېر مختصر دي، خو په بدله کې نیکۍ او ثوابونه دا د کلونو کلونو دي. څنګه چې تاسو معلومه ده د رمضان مبارک د اخیرنۍ عشره روانه ده، او په دې اخیرنۍ عشره کې یو عظیمه شپه د لیلة القدر ده. اوس دغه د لیلة القدر شپه ده الله جل شانه پټه ساتلې ده. صرف دغه معلومه ده چې په اخیرنۍ لسو شپو کې او بیا په دغه لسو شپو کې اخیرنۍ چې کومې طاق شپې دي په دې کې دغه شپه ده. اوس په دې طاق شپو کې کومه شپه ده، نو دا اوس د الله په علم کې دي، دا زمونږ او ستاسو په علم کې نشته ده. خو په دې اخیرنۍ لسو ورځو کې څلور عملونه دا زه تاسو وایم هر مسلمان دی د اهتمام وکړي. شل ورځې چې څومره غفلت شوی دی، څومره کمې زیاتې شوی، خو هسې مو شو، خو په دې لس ورځو کې اوس دغه لس ورځې اخیرنۍ پاتې دي، اوس شروع شوي، نو په دې کې دغه څلور عملونه راونیسئ. اول نمبر، هر ماښام هر ماسخوتن د خپل وس مطابق 10 روپۍ، 20 روپۍ، 100 روپۍ، 200 روپۍ د خپل وس مطابق صدقه کوي. هر مسلمان نارینه زنانه دغه عملونه کولی شي، د خپل وس مطابق صدقه. او ګټه څه ده، دې کې حکمت څه دی، هغه تاسو زه وایم. ګورئ، ما تاسو ویلي چې په دې اخیرنۍ لسو شپو کې د لیلة القدر شپه ده. نو اوس دا نه ده معلومه چې په کومه شپه باندې د لیلة القدر دا شپه ده، نو چې ته هره شپه د خپل وس مطابق صدقه کې، نو الله جل شانه ډېر مهربانه ذات دی. کېدای شي دا ستا صدقه په هغه شپه باندې راشي، په کومه شپه باندې چې د لیلة القدر شپه، نو داسې شوه لکه چې تا زر میاشتې د الله جل شانه په لاره کې صدقات او خیرات کړي دي. نو ډېره ګټه ده او که نه ده. ورپسې دویم نمبر عمل څه شی دی چې هره شپه 2 رکعتۍ، 4 رکعتۍ، 8 رکعتۍ د خپل وس مطابق نفلونه کوه، تهجد کوه، صلات حاجت منځونه کوه. نو ان شاء الله العظیم د الله نه امید دی چې د اخیرنۍ لس شپې ته د نوافلو اهتمام وکړي، نو داسې یو شپه به په تا باندې راشي چې هغه به د لیلة القدر شپه وي، او تا چې د لیلة القدر په شپه باندې د تهجد منځونه وکړل، داسې شوه لکه چې زر میاشتې تقریبا 4 اتیا کاله ته الله جل شانه ته ودرېدي او د تهجد منځونه دې ورته وکړل. ورپسې دریم نمبر عمل چې هره شپه د خپل اندازې مطابق د قرآن عظیم الشان تلاوت کوه. ها پوره تلاوت نشي کولی، سورة الاخلاص 3 کرته دا خامخا وایه په دې اخیرنۍ لسو شپو کې. نو حدیث کې راځي چې سورة الاخلاص هم داسې دی چا چې 3 کرته وویلې لکه ده چې پوره قرآن کریم تلاوت کو. نو شپه د لیلة القدر به په تا باندې راشي او تا به د سورة الاخلاص تلاوت کړي، نو داسې به شي لکه چې زر میاشتې تا الله جل شانه ته د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړو د الله د رضا دپاره. سبحان الله. ورپسې اخیرنۍ او څلورم چې کوم عمل دی هغه دا دی چې په دې لسو شپو کې اسیم الحمدلله موږ تاسو کو تراویح درنه پاتې نشي، خامخا پوره 60 رکعاته تراویح کوئ. نو شپه د لیلة القدر به در باندې راشي او داسې به شي لکه چې تا زر میاشتې الله جل شانه ته قیام کړی. اوس دا زر میاشتې زه کوم دا ولې کومه، نو قرآن کې الله فرمایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا شپه د لیلة القدر دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. یو طرف ته یو انسان زر میاشتې عبادت کړی وي، بل طرف ته د لیلة القدر په دې شپه باندې الله جل شانه ته دی ودرېدو او عبادت یې ورته وکړو، نو د دې زرو میاشتو نه بهتر د دغې یوې شپې عبادت دی. نو اوس کم مسلمان چې په دې اخیرنۍ لسو ورځو کې دغه څلور عملونه کوي، نو داسې شوه لکه چې زر میاشتې دغه عملونه ده وکړل. نو زر میاشتې تقریبا 4 اتیا کاله څه د پاسه راځي، نو 4 اتیا کاله د چا زندگی ده او بیا 4 اتیا کاله چا نیک اعمال کړي الله جل شانه دپاره. نو لہذا په دې اخیرنۍ عشره کې دغه 4 کارونه د یو مسلمان نه پاتې نشي، خپل عملي کوي، خپلو یارانو دوستانو خپل فیملی ممبرز ته ورسوي، نور عام مسلمانانو ته ورسوي. کېدای شي ستاسو په دې شیر کولو سره رسولو سره نور مسلمانان په دې عمل کې زموږ او تاسو سره شریک شي، نو دا ډېره د ګټې خبره ده. الله دې په ما ته هم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، تاسو هم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.